د جے یو آی نه په مسلم لیگ نون کې شامل شوي جے یو آی پخوانی کوزدر جنرال سیکرټري جاوید اقبال خان ته د مسلم لیگ نون کوزدر سینیر نائب صدر عہده ورکړی شوې ده. بل خو د مسلم لیگ نون تحصیل دینزي تنظیم په خپل وخت پوره کېدو تحلیل کړی شوی دی. نوي انتخابات په د جولای په 2 تاریخ کیږي. په دې سلسله کې اوج کې د انجینیر فیض الله خان په حجره کې د مسلم لیگ نون ډیویژنل صدر ملک جانزیب خان په مشرۍ کې د یوې دستورې تابع شوی و، کوم چې د مسلم لیگ نون ادینزي ایگزیکټیو کمیټې چیرمن انجینیر فیض الله خان لخوا د جاوید اقبال خان نوي ذمہ دارو نوټیفیکیشن ورکولو هرکلی او دینزي زوړ صدر داود خان او هغه کابینه ملګرو درناوي رخصتي لپاره تابع شوی و. د ایدمن پارټۍ کې د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا سینیر نائب صدرانو بیرسټر عطاالله خان، فرید خان یوسفزئی، ضلعي صدر ملک فاروق اقبال، جنرال سیکرټري جاوید اقبال تاجک، تحصیل دینزي د اته یونین کونسل نه مسلم لیگ نون ذمہ دارو مشرانو کشرانو په ګڼ شمیر کې شرکت کړی و. دستوره کې ملک جانزیب خان، د انجینیر فیض الله خان ضلعي صدر او نورو مشرانو په موجودګۍ کې جاوید اقبال خان ته د ضلعي تنظیم لخوا جاری د هغه د نوي ذمہ دارو حکمنامه ورکړې شوه. دستورې ته د وینا په ملک جانزیب خان، انجینیر فیض الله خان، بیرسټر عطاالله خان، فرید خان یوسفزئی، ملک فاروق اقبال، جاوید تاجک، اکرام غنی، پلکناز خان، سردار علی یوسف خان او نورو دستورې ته پر اتک مشرانو او ګڼ شمیر شرکت کوونکو کارکنانو شکریا ادا کړه او جاوید اقبال ته مسلم لیگ نون کوزدر سینیر نائب صدر جوړېدو مبارکي ورکولو سره تمه څرګنده کړه چې جاوید اقبال به خپلې نوې ذمہ دارۍ د مسلم لیگ نون د پرمختګ دپاره په استعمال کې راولي. په دې موقع جاوید اقبال خان مشرانو ته د پارټۍ پرمختګ دپاره مکمل مرستې یقین ورکړو. وینا کوونکو په تحصیل دینزي کې د مسلم لیگ نون د پرمختګ دپاره د انجینیر فیض الله خان د کوششونو او کردار ستاینه وکړه او ویل چې انجینیر فیض الله خان په ډېر لږ وخت کې تحصیل دینزي کې مسلم لیگ نون د مقابلې پارټي جوړه کړې ده چې له وجې ولس مسلم لیگ نون کې شمولیت ته لیواله شوي دي. انجینیر فیض الله خان په خپله وینا کې کوزدر او خصوصي توګه تحصیل دینزي کې د پارټۍ پرمختګ کې د صوبایي صدر انجینیر امیر مقام د کوششونو او بجلی ګیس نادره کې کړي ترقیاتي کارونو د هغه د کردار ستاینه وکړه. وینا کوونکو تحصیل دینزي مسلم لیگ نون پخواني صدر داود خان او هغه کابینې نورو غړو ته خراج تحسین وړاندې کولو سره کردار ستاینه هم وکړه. دستوره کې د مسلم لیگ نون تحصیل دینزي نوي تنظیم ټاکلو دپاره کوزدر ایگزیکټیو کمیټۍ چیرمن علي ګوهر، خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون سینیر نائب صدور بیرسټر عطاالله خان، فرید خان یوسفزئی مشتمل 3 کسیزه کمیټي جوړه کړې شوې ده چې د مشورې نه پس کمیټۍ غړي فرید خان یوسفزئی د مسلم لیگ نون کابینې ټاکلو دپاره شیډول جاری کړی دی چې تر مخه به صدر او جنرال سیکرټري پینل دپاره د جون 25 تاریخ پورې درخواستونه ورکولی شي. 20 جون پورې به کاغذات واپس اخیستی کیږي او د جولای په 2 نیټه به د نوي کابینې انتخابات کولی شي چې د ادینزي سره تعلق لرونکي یونین کونسل صدور، جنرال سیکرټریان، صوبایي عہدیدار او ایگزیکټیو کمیټۍ ممبران به ووټ ورکوي. دې نه وړاندې دستورې ته د وینا په وخت پخواني تحصیل صدر داود خان وینا وه چې دا په خپل 3 کاله 3 میاشتې وخت کې د پرمختګ او ولسی خدمت دپاره بیلوسه کار کړی دی، کم چې ټولو مشرانو ته ښکاره دی. اخر کې انجینیر فیض الله خان د پارټۍ مشرانو زنده‌باد دپاره چغې هم وویستې. پاکستان مسلم لیگ زنده‌باد، پاکستان مسلم لیگ زنده‌باد، میاں محمد نواز شریف زنده‌باد، میاں محمد شہباز شریف زنده‌باد، جناب انجینئر امیر مقام زنده‌باد، جناب جانزیب ملک سے زنده‌باد، جناب فاروق اقبال سے زنده‌باد، جناب جاوید تاجک سے زنده‌باد، اور زمارور جناب فیض اللہ خان سے جناب فیض اللہ خان سے جناب جاوید اقبال زنده‌باد، جناب فرید خان زنده‌باد، جناب فرید خان زنده‌باد.